یو صحابي دی هغه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کوم مسلمان د ورځې په شروع کې یعنی د سحر نه دغه عمل وکړي نو الله رب العزت به تر ماښامه پورې دته 70,000 فرشتې مقرر کړي، هغه به د په حق کې استغفار وایي. او وایي که په دغه ورځ باندې دته مرګ راغی نو دغه مرګ به د شهیدانو مرګ وي، یعنی دی به شهید مري. دغه رنګې که کوم مسلمان دا عمل د ماښام نه بعد وکړو نو وی ټوله شپه به الله رب العزت دغه فرشتې مقرر کی، 70,000 فرشتې به مقرر کی او دغه فرشتې به دغه مسلمان په حق کې استغفار وی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده ان شاء الله چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشاله. ملګرو دغه نننۍ ویډیو چې کومه ده په دې کې به ان شاء الله تاسو ته زه یو داسې بهترین عمل درښایم چې د هغې ډیره یو عظیمه بدل الله رب العزت بنده ته ورکوي کله چې بنده دغه عمل په خپله زندګۍ کې راولي. عمل ډیر انتهایی آسان دی او عمل چا ښودلی دی؟ مسلمانانو ورونو عمل په خپله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. یو صحابي دی هغه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې کوم مسلمان د ورځې په شروع کې یعنی د سحر نه دغه عمل وکړي نو الله رب العزت به تر ماښامه پورې دته 70,000 فرشتې مقرر کړي، هغه به د په حق کې استغفار وایي. او وایي که په دغه ورځ باندې دته مرګ راغی نو دغه مرګ به د شهیدانو مرګ وي، یعنی دی به شهید مري. دغه رنګې که کوم مسلمان دا عمل د ماښام نه بعد وکړو نو وی ټوله شپه به الله رب العزت دغه فرشتې مقرر کی، 70,000 فرشتې به مقرر کی او دغه فرشتې به دغه مسلمان په حق کې استغفار وی. د استغفار فضایل مسلمانانو ورونو په دینه مخکې ویډیوګانو کې مونږ تاسو سره شیر کړي مو، تاسو به اورېدلي مو وي. د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د استغفار په باره کې چې د خوشحالۍ خبر دی، زیره د هغو خلکو دپاره چې د قیامت په ورځ د چا په عملنامه کې استغفار ډېر راووتو، یعنی کامیاب دي هغه خلک د چا په عملنامه کې د قیامت په ورځ استغفار ډېر راووتو. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته زیری راکوي چې زیری د خوشحالۍ خبر دی د هغه چا دپاره د کومو خلکو په عملنامه کې چې د قیامت په ورځ استغفار ډېر راووتو. د استغفار ډېر فضایل دي او دا بیا کم استغفار چې مونږ ته فرشتې ووایي او بیا 70,000 فرشتې ووایي نو مسلمانانو ورونو تاسو خپل اندازه کوئ چې د هغې به څه بدله مونږ ته الله رب العزت راکوي. نو دغه عمل ډیر آسان دی، تاسو ته زه درښایم خپل هم په خپله زندګۍ کې راولئ، خپل هم پرې عمل وکئ او نورو مسلمانانو ته هم د دې دعوت ورکئ، دغه پیغام ور ورسوئ چې هغې هم دغه عمل په خپله زندګۍ کې راولي. نو په دې ثواب کې به انشاءالله تاسو هم ورسره برابر شریک یې انشاءالله. عمل دا دی د حدیث مطابق چې د ورځې په شروع کې یعنی د سحر مانځه نه بعد اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا به ووایي. ورپسې د سوره حشر 28مې سپارې دویم سورت دی سورة الحشر، دا د دې اخیرني 3 آیاتونه چې کم دي دا هر مسلمان ته یاد دي، آسان دي. که چاته نه یاد په ناظره دی د قرآن نه وي یو څو ورځې چې ووایي انشاءالله دا به تاسو یاد شي. ډېر مختصر او آسان آیاتونه دي، زه تاسو ته وایم دغه ځان سره یاد کړئ. که چاته نه ورتله نو موږ به ورسره یا چاته نه معلوم په کمنټ کې یا په دغه سکرین به تاسو سره شیر هم کو انشاءالله. آیاتونه دا دي: بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مسلمانان ورونو دغه عمل دی، تقریبا دا عمل د 3 منټو دی او بدله یې څه ده؟ کوشش وکړو چې موږ تاسو ټول په خپله زندګۍ کې راولو. نو انشاءالله د دې به موږ ته الله رب العزت ډېر اجر هم راکوي او ډېره د سعادت خبره ده چې فرشتې زموږ دپاره استغفار ووایي. نو کوشش وکړئ دغه عمل په خپله زندګۍ کې هم راولئ او د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شریک کړئ. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي